अस्सलामुअलैकुम मलगोरो द पाकिस्तान और श्रीलंका चे कम मैच शो कम मैच श्रीलंका वगटल और फाइनल ला क्वालिफाई शो दागे हवाले सरा हम समरगरी माल ढेर ज्यादा मैसेज कई चे दागा मैच ड्रा शवे दे जका 252 रन्स पाकिस्तान हम कड़ियो 252 श्रीलंका हम वकल नो दा मैच ड्रा शवे दे अदी से नवी अपडेट्स रागले शे बदर सर पदी वीडियो के डिस्कस कुम बल द बाबर आजम हवाले सरा हम स नवी अपडेट्स ति पागे बाने हम खबर को स्पेशली द बाबर आजम कैप्टन हवाले सरा बल द इमाद वसीम टीम त दरातलो सुमरा चांसेस दी पागे बाने खबर को नो वीडियो खपल हम मुकम्मल वګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ ټول په خورازو د سریلانکا او د پاکستان چې دا کم میچ شو 252 رنز پاکستان هم کړو په جوابي کاروایی کې 252 رنز سریلانکا هم کړی ډیر مرګري وای چې دا میچ ډرا شوی دی آیا چې دا میچ ډرا شنو بیا به څه فیصله کیږي په دې باندې ډیټیل سره خبره کو چون کې پاغه میچ کې هم سکور بورډ والا د ما خیال دغه غلطی شوی و چې سکور پاتو 3 رنزونه پاتو په یک بال خوای خول 2 رنزونه په یک بال 2 رن سریلانکا کمپلیټ کړل نو دا میچ کچري ډرا شوی هم وی کنه نو د بدی فیصله بیا پر رن ریټ باندې کیږي او د رن ریټ چې کم دی هغه د سریلانکا الریډي د پاکستان نه های دی نو پر رن ریټ باندې هم سریلانکا سیمی فائنل لا سوري فائنل لا کوالیفای کېدی شي نو دا سو دومره غټه ایشو نه ده دا وړه معمولی ایشو ده او میچ دوباره اړو چانس نه پیدا کیږي ځکه دا د سوپر 4 سټیج میچ تک او دینه علاوه په دغه ګراوند کې دغه ډېر غټ کوچز نه ډېر غټ هغه باقاعده ځان سره سکور لیکي هم په کاپیانو کې هم نو چې هغه ټیم आवाज اوچت نو کو نو مطلب چې دا میچ سریلانکا ګټل دی که سریلانکا ګټل هم نه ډرا شوی دی نو پر رن ریټ باندې سریلانکا فائنل لا کوالیفای شو جی نو دې میچ دوباره کې دو یا اوس لانجر او خو دیړو سره مطلب ورسره چانس جوړیږي نه اوس پر شو بابر اعظم حواله سره چې کوم اپډیټس راغلي بابر اعظم پلار دا بیان ورکړی چې د میچ نه پس مخ خپل زوی لکالو کو ما سره د میچ حواله سره خبرې کولې مو له تسلیان ورکولې خو د هغه طرف نه مالا د بابر اعظم جواب نه راتلو بابر اعظم ډیر زیات پریشان او چون کې جړل هم ما ولې چې خیر د میچ کې راځي ګټه بایلات پکې وی خو هغه طرف نه مونږ له داغه आवाज نه راتلو نو مونږ هم ډیر زیات پریشان او پاغه شپه باندې بلکې اوس هم وای پریشان یو د میچ بایلات په وجه باندې بابر اعظم وای د مونږ نه زیات پریشان دي بل منم چې هغه په گیم کې میسټیک کړی دی په کیپټنۍ کې میسټیک کړی خو بابر اعظم یو ورلد کلاس پلیئر دی په دومره لک ټایم کې په دنیا کې خپل نوم جوړول دا د هر چا کار نه دا د هر پلیئر د وس خبره نه دی نو بابر اعظم یو خک لاړی دی په کیپټنۍ کې فیل کیږي کیپټنۍ کې بار بار هغه فیل کیږي او په کیپټنۍ کې کامیاب هم ځکه نه دی چې څومره هم ګوره ټي20 ورلد کپ سیمی فائنل ته مونږه سیمی فائنل ته یو ځل ورسېدو سیمی فائنل کې راووتو بل ځل فائنل ته ورسېدو انګلند را نه فائنل وګټلو ایشیا کپ را نه سریلانکا وګټلو اوس د ایشیا کپ سیمی فائنل را نه سریلانکا وګټلو نو مطلب بابر اعظم په کیپټنۍ کې ناکام دی بل د اماد وسیم حواله سره اماد وسیم خو پکا چانس جوړیږي چې د ورلد کپ د پاره سلیکټ شي ځکه د محمد نواز نه اماد وسیم خو کلاړي د بیټینګ هم کول شي او په نوی بال باندې په زوړ بال باندې هغه بالینګ هم کول شي خو بالینګ کول شي او ایشیا چې کم کنډیشن دی ورلد کپ په انډیا کې د پیچز د سپینر د پاره ډیر زیات جوړ پیچونه د سپینر د پاره ډیر فیوریبل پیچونه نو د لپاره پاکستان کرکټ ټیم پاکستان کرکټ بورډ د اماد وسیم په کرکټ کې په ټیم کې شاملولو باندې غور او فکر شروع کړی دی فلحال خو د پاکستان د ورلد کپ 2023 سکواډ اناونس شوی نه دی چې کله هم اناونس شي په هغه به سره ډیټیل سره ویډیو شریک کوم نن سبا د درې ورځو کې چانس ته چې سکواډ اناونس شي ځکه 29 سپتمبر نه به د ورلد کپ میچ سٹارټ کیږي او ورلد کپ نه مخکې د پاکستان وارم اپ میچز هم دي نو ګوري به نن تقریبا 16 تاریخ ته دغه لګي ورځې دی پکې نو سکواډ به مرز دوه کې اناونس شي خو د اماد وسیم چانس جوړیږي او تاسو سوای څومره ملګریم زما دا ویډیو ګوري تاسو کمنټ وکړئ آیا اماد وسیم په ورلد کپ سکواډ کې شاملول پکار دي کنه که شر د ما رای نه تاسو تاسو کوي نو زما رای د چې بالکل شاملول پکار دي محمد نواز هم شاملول پکار دي او ورسره اماد وسیم هم شاملول پکار دي اماد وسیم په میچ کې ټرای کول پکار دي که چېرې د محمد نواز نه ښه پرفارمنس کوي نو بیا ولې تاسو محمد نواز خو چون کې د بابر اعظم او د اماد وسیم خپلو کې لګي نه بابر اعظم خپل په یو بیان کې ویلي دي چې کله اماد وسیم په ټیم کې وي نو زه انکمفورټیبل فیل کوم نو پته نه لګي چې په څه وجه د عمران بل اماد وسیم او محمد عامر دار کراچي کینګ کیپټن دی د کراچي کینګ کې د گیم کوي کراچي کینګ مطلب بابر اعظم هم د هغه ټیم حصہ چې هغه د بابر اعظم د هغه ټیم پرې خو دی د وسیم اکرم په وجه باندې او دا دواړه کلاډیان چې کم دي د وسیم اکرم مطلب ډیر خاص کلاډیان دي محمد عامر شو اماد وسیم شو چون کې اماد وسیم او محمد عامر خو خپلو کې داسې کلوز دغه نشته خو په یو ټیم کې گیم کوي نو په دې وجه د ما خیال د محمد د بابر اعظم وسره نه لګي خو خیر دا نه لګي او د لګي خبره نه چې کم کلاډی د نو کغه یو بل کلاډی دشمن هم وي نو په کار چې ټیم کې شي ځکه د پاکستان ریپرزینټ کوي پاکستان د لپاره گیم کوي س د کلی ټیم نه دی یا س د محلي ټیم نه دی دا پاکستان د ټول پاکستان ټیم دی ډیر زیاته مننه والسلام